बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स څنګه چې موږ پرون د ساينس ډیفینیشن کړه او بیا موږ ویل چې مزید کیمستري طرف ته به موږ راځو نن مزید د کیمستري ډیفینیشن او دغه برانچز وغیرہ سٹارټ اخلو. نن زموږ ټاپک چې کوم دی هغه د کیمستري اینڈ اټس برانچز. نو شروع کوو. بسم الله کوو. د ټول اول ډیفاین کو کیمستري چې واټ از کیمستري. کیمستري وایي ستا ټیک ده. نو پرون چې موږ څنګه هغه سمپل ډیفینیشن کړو نن هم هغه شان سٹارټ اخلو چې واټ از کیمستري د سټډي of matter is called chemistry. Very simple definition. The study of matter is called chemistry. ٹھیک ده. ډیفینیشن نو موږ ته پته لګي چې کله موږ د ماده سټډي کوو. میټر مین ماده. موږ چې څنګه مخکې کلاسونه کې ویلي چې هر هغه شی چې هغه وزن لري او ځای نسی هغه ته موږ میټر وایو، ماده ورته وایو. نو کله چې موږ د ماده سټډي کوو نو اټ مین دیٹ وی آر سټډینګ کیمستري. خو که فرض که موږ ته په پیپر کې راغی چې واټ از کیمستري نو دا ډیفینیشن به بیا کافي نه، دا ډیفینیشن به پوره نه. نو بیا به موږ مزید د دې هغه فل چې کوم ډیفینیشن دی د کیمستري هغه موږ کوو. نو هغه څه دی راځي چې هغه هم ډیفاین کوو او ستاسو لپاره به زده کول دا یو لازمي. دا خو صرف ستاسو د پوهې دپاره چې کله موږ د میټر سټډي کوو اټ از کالډ کیمستري، خو ډیفینیشن به دا وي زده کول غواړي واټ از کیمستري. نو موږ به ډیفاین کوو چې د برانچ of science, the branch of science that deal with the study of structure, composition. اوس به ان شاء الله تعالی ایکسپلین کوو. ګران چیزونه دي آسان دي. They deal with the structure, composition, properties and changes in matter. Definition دوی سي دي، یو یې سي دي پوره شو. and those laws and principles which govern these changes is called chemistry. ډیفینیشن ښکاري اوږد، خو ان شاء الله تعالی چې ایکسپلین شي به تاسو ته ډېر اسان ښکاري. واټ از کیمستري؟ د برانچ اف ساينس. څنګه چې موږ پرون ویلو چې د ساينس ډېر شی برانچونه دي، بایولوجي، فزیکس، میتھس اینڈ کیمستري. سو کیمستري از د برانچ اف ساينس. د آرټ سره تعلق نه ساتي، دا ساينس یو برانچ دی. دیٹ ډیل ود چې په دې کې موږ سټډي کوو. دیٹ ډیل ود د سټډي اف چې په دې کې موږ سټډي کوو سټرکچر. تاسو ټول ته پته را سټرکچر مین شکل، شکل صورت. ٹھیک شو. شکل. کمپوزیشن بناوٹ. بناوٹ مین یو شی جوړ د سره دی. کمپوزیشن خبره لګ ایکسپلین کو. سټرکچر د بهر نه چې موږ ته یو شی څنګه ښکاري، لوک ترې څنګه دی، شکل ترې څنګه دی، شیپ ترې څنګه دی. ټیک ده. نو دې ته موږ سټرکچر وایو. نو په دې کې به موږ سټرکچر سټډي کوو. د چا به سټرکچر سټډي کوو؟ مین سیز کم چې زموږ سره ټول غیر چاپیره ګرځي کیمستري. څنګه چې په سمپل ډیفینیشن کې میټر، نو په دې کې اوس وخت کې دی ګوره سټرکچر به سټډي کوو د چا؟ د میټر. سټرکچر اف میټر. کمپوزیشن بناوٹ، جوړواله، جوړ یو شی د سنه ده. د چا به سټډي کوو؟ د میټر. کمپوزیشن څه ته وایي؟ بناوټ څه ته وایي؟ یو شی جوړ لسنه ده. فار ایگزامپل
موږ وایو چې د دیوال چې کوم جوړیږي د دې بناوټ څه دی نو د دې بناوټ دا دی چې په دې کې خښته موجود وي په دې کې سیمټ موجود وي په دې کې شګه موجود وي نو دا د دې بناوټ دی دا د دې کمپوزیشن دی نو په دې کیمسټري کې به موږ د میټر کمپوزیشن سټډي کوو هر قسم میټر چې کوم دی سالډ دی لیکوډ دی ګیس دی په هر سټیټ کې چې دی ٹھیک شو یو ایلیمنٹ دی فار ایگزامپل آیرن دی کاربن دی هایډروجن دی ٹھیک ده یا یو زموږ سره کمپاوند دی فار ایگزامپل کاربن ډای اکساید دی واټر دی نو موږ به د هغې کمپوزیشن سټډي کوو چې دا جوړ د څه نه دي په کې کم ټایپ اف ایلیمنټس یو ځای شوي دي کم ټایپ اف کمپاوند په دې کې چې کوم موجود دی کم ایټمونه په دې کې چې کوم دی موجود دي نو په دې کې به موږ د میټر کمپوزیشن هم سټډي کوو پراپرټیز تاسو ټول پېژنئ چې پراپرټیز څه ته وایي خصوصیات ټکي خو موږ بار بار اورو چې دا خصوصیات څه ته وایي واټ آر پراپرټیز په کیمسټري کې دې نه موږ څه مطلب ولو نو خصوصیات نه مطلب زموږ سره دا ټایپ شیزونه راتلی شي لکه فار ایگزامپل پراپرټیز موږ دې ته ویلی شو اول خبرې څه ده چې پراپرټیز زموږ سره دوه قسمه یوې کیمیکل پراپرټیز بل زموږ سره فزیکل پراپرټیز دلته کې چې کوم پراپرټیز ټکي راغلی دا نه مراد زموږ فزیکل پراپرټیز دی اوس وایو چې فزیکل پراپرټیز څه ته وایي کیمیکل پراپرټیز الریډي په دې کې چې کوم دی راځي زه به خیر ایکسپلین کوم کیمیکل پراپرټیز دي ته وایي چې یو شی کیمیکلی جوړ د څه نه دی کم ټایپ ایټمونه په دې کې موجود دي کم ټایپ چې کوم دی په دې کې هغه ایلیمنټس موجود دي یو ځای شوي دي کم ټایپ کمپاوند دی نه روغ شوی دی نو کیمیکل پراپرټیز دي ته وایي چې مطلب دی کیمیکلی جوړ د څه نه دی کیمیکل کمپوزیشن نه مطلب کیمیکل پراپرټیز دلته کې موږ مطلب اخیستی شو فزیکل پراپرټیز نه مراد دي جسمانی خصوصیات جسمانی خصوصیات څه ته وایي لکه فار ایگزامپل د یو شیز کلر څنګه دی د یو شیز ټیسټ څنګه دی د یو سبسټانس سمیل څنګه دی ټیک شو دا ټول خاص سیمه دي کې ماس هم راوسته شو نو دا ټول د دې دي فزیکل پراپرټیز نو په دې کې به مونږه د میټر پراپرټیز هم سټډي کوو هر شیز به غیر چاپیره ګرځي د میټر نه غیر چاپیره ٹھیک شو یو پیره بیا وکړي د برانچ اف کیمستري د برانچ اف ساينس سوري د ساينس هغه برانچ دے ډیل وذ د سټډي اف چې په دې کې موږ سټډي کوو سټرکچر اف میټر خبره یاد ساتئ سټرکچر اف میټر کمپوزیشن اف میټر پراپرټیز اف میټر اینڈ چینجز ان میټر چینجز تبدیلی چینجز کیمیکل چینج نه مراد زموږ سره د چینج نه مراد زموږ سره ده فار ایگزامپل مونږ وایو چې هایډروجن یو ګیس دی اکسیجن هم یو ګیس دی ٹھیک شو هایډروجن is a gas you all know oxygen is also a gas خو چې کله دا دواړه کمباین شي نو د دې نه څه جوړیږي د دې نه جوړیږي H2O water which is present in the liquid form ٹھیک شو نو دوه ګیسونه د یو بل سره ملاو شو او د هغې نه چې کوم دی یو لیکوډ جوړ شو ٹھیک شو نو فزیکل هم په دې کې څه چینج راغی هغه کیمیکل هم د چینج شو اوس دا چې کوم دی نه هایډروجن دی نه اکسیجن دی بلکې دا یو نوی سیز جوړ شو یو نوی کمپاوند جوړ شو چې دې ته موږ نوم وایو واټر ټیک ده نو په دې کې به موږ داسې قسمه چینجز هم سټډي کوو چې هاو دیز چینجز اکر دا چینجز څنګه راځي کم کم ایلیمنټس د یو بل سره کمباین کیدی شي او د هغې نه څه قسم کمپاوند چې کوم دی جوړېدی شي نو ټوټل خبر یاد ساتئ چې د میټر سټرکچر کمپوزیشن پراپرټیز او چینجز به موږ سټډي کوو کوم چې راځي په میټر کې دننه ما تاسو ته اول وایي چې ډیفینیشن دوه حصې دي یو حصه د دې ځای پورې کمپلیټ شو ٹھیک شو چې د میټر به موږ سټرکچر کمپوزیشن پراپرټیز اینډ چینجز سټډي کوو د میټر ٹھیک شو اوس دویمه حصه د ډیفینیشن دا نور به پکې سټډي کوو دا خو د میټر هر څه موږ سټډي کوو وټ وی ویل سټډي سم ادر تھنګ سو اینڈ دوز لاز اینڈ پرنسپل وچ گورن دیز چینجز لاز قوانین قانون جمع ده قوانین اینڈ پرنسپل مین اصول وچ گورن مطلب ماننا یا لاگو ہونا خبر منل دیز چینجز از کالڈ کیمسٹری نو کوئی بتا کیے
and those laws په دې کیمستري کې به یوازې موږ د دې سیزونو پورې محدود نه یو چې دغه چینجز او پراپرټیز او کمپوزیشن او سټرکچر به د میټر سټډي کوو د دې نه علاوه به موږ داسې لاز هم سټډي کوو کم چې مختلف ساينسدانانو چې کوم د ډیر وخت ریسرچ کړی ډیر چې کوم د ایکسپریمنټ کړي دا غي نه پس هغه مطلب راويستري سلاز لکه مثال درکم بوایلز لا چارلز لا وغیرہ وغیرہ نو پدې کې به موږ هغه لاز هم سټډي کوو ٹھیک شو اینڈ پرنسپلز او داسې اصول به هم سټډي کوو ځکه چې دا کمبینیشنز کله کې د اټم دا د الیمنټس دا سره خاص پرنسپلز مطابق کیږي دا څنګه چې هر قسم الیمنٹ او هر قسم اټم موږ رالو خامخا موږ له پروډکټ راکې نه لازمي نه ده بعضی چې کوم د الیمنټس یو ځکه بعضی الیمنٹ د بسر نه یو ځکه نو پدې کې موږ هغه اصول هم د سټډي کوو پدې کیمستري کې دنه هغه پرنسپلز به سټډي کوو which govern these changes چې د کم مطابق دا چینجز کیږي some changes are possible some are not possible نو چې د کم اصول مطابق هغه چینجز کی هغه اصول او هغه لاز به هم سټډي کوو کم چې مختلف ساينسدانانو چې کوم د وختن په وختن هغه خپل لاز جوړ کړی دي نو په کیمستري کې به مونږه د ټول اول د میټر سټرکچر سټډي کوو د میټر کمپوزیشن سټډي کوو د میټر پراپرټیز سټډي کوو د میټر کې چې دنه کم چینجز راځي اب سټډي کوو خو ردی سره سره هغه لاز او هغه پرنسپل به هم سټډي کوو د کم مطابق چې دا چینجز کیږي نو د ساينس یو برانچ ته موږ سره وایو اټ از کالډ کیمستري ٹھیک تا راځو اوس مزید مخکې زو ټاپک زموږ سره راځي د بي برانچز اف کیمستري د کیمستري مختلف شاخونه ٹھیک تا نو راځي چې هغه طرف ته وکیلار شو branches of chemistry د کیمستري برانچز خو اسی ډیر زیات سیوا دي که فرض کوم د هر یو برانچ سټډي کوو نو تقریبا ناممکن ده خو ستاسو په لیول کې د کلاس 9 د کورس مطابق چې کم دي اته برانچز راغستې نه موږ به هم اتوانه برانچز چې کم دي اب موږ ان شاء الله تعالی ډیفاین کوو از د کوو به خیری برانچز اف کیمستري کوم چې اته زموږ سره دي ها نو راځي چې شروع کوم نمبر 1 د ټول نه اونلی برانچ د کیمستري هغه زموږ سره ډیفاین کوو هغه د فزیکل کیمستري فزیکل کیمستري اول ډیفینیشن لیکم بیا چې کوم دی ایکسپلین کوو به سره چې مطلب د دې معنا څه ده So, what is physical chemistry? The branch of chemistry that deal with the study of chemical composition and physical properties of substances. Substance मतलब चीज़ें. Substances is called physical chemistry. So, what is physical chemistry? Definition ته پیرا وکړي بیا explain کوم. The branch of chemistry, the chemistry دا یو شاخ they deal with the study of چې پای کې موږ study کوو chemical composition کیمیایی بناوټ یو شیز کیمیکلی جوړ د سند ده ٹھیک شو کم ټایپ ایټمز پدې کې موجود دي لکه زه به مثال درکم درې کیمیکل کمپوزیشن مطلب فار ایگزامپل مونږ ته څوک وایي چې واټر د واټر کمپوزیشن سره what is water so we all know that the formula of water is H2O what does H2O mean it mean دې مطلب دا دی چې دوه اټمونه د هایدروجن او یو اټم د اکسیجن چې کله د یو بل سره میلاو شي نو د دې نه به جوړیږي زموږ سره واټر ٹھیک شو سیملرلی د کیمیکل کمپوزیشن یو بل مثال تاسو ته لګا فار ایگزامپل موږ وایو چې کاربن ډای اکساید یو ډیر مشهور کمپاوند دی دا فارمولا هم تاسو ټول ته چې سره CO2
कार्बन ډای اکساید. تاسو ټول ته پته چې دا فارموله CO2. نو ظاهر خبره چې تاسو ته اوس پته لګي چې په دې کې یو اټم چې کوم دی هغه د کاربن دی او دوه اټمونه پکې چا دي د اکسیجن دي. ٹھیک شو. نو دا زموږ سره کیمیکل کمپوزیشن خبره شو چې مطلب یو شی جوړ لسنه دی کم ټایپ اف اټمونه په دې کې موجود دي او څومره اټمونه په دې کې موجود دي. ٹھیک شو. یو بل مثال درکوم تاسو د پوهې لپاره. فار ایگزامپل ګلوکوز تاسو ټول بار بار ورته کې اوریدل خاص کر بایولوژي کې چې دا غي فارموله ده C6H12O6. د دې مطلب دا شو د ګلوکوز د فارمولې مطلب دا شو چې په دې کې شپږ اټمونه د کاربن 12 اټمونه د هایدروجن او شپږ اټمونه د اکسیجن دا پکې موجود دي. نو اټ از د کمپوزیشن اف ګلوکوز. دې کې دونه اټمونه د کم ایلیمنٹ موجود دي. نو دا زموږ سره شو کیمیکل کمپوزیشن. نو په فزیکل کیمستري کې به موږ د سبسټانسز کیمیکل کمپوزیشن سټډي کوو اینڈ فزیکل پراپرټیز. ما تاسو ته ویل چې فزیکل پراپرټیز څه ته جسمانی خصوصیات چې کلر څنګه ده آرډر څنګه ده سمیل څنګه ده ٹھیک ده ټیسټ څنګه ده ماس څومره ده وغیرہ وغیرہ. نو په فزیکل کیمستري کې موږ د کیمیکل کمپوزیشن او د فزیکل پراپرټیز اف ا سبسټانس دا انټریکشن موږ ګورو چې پلانې کیمیکل له نو دی پراپرټیز به سره راځي پلانې کیمیکل له نو دی پراپرټیز به سره راځي. ٹھیک ده. نو مین چیز به زموږ سره دی چې کیمیکل کمپوزیشن اینڈ فزیکل پراپرټیز اف ا سبسټانس چې دا پکې موږ سټډي کوو. نو دیس برانچ اف کیمستري از کالډ فزیکل کیمستري. دویم نمبر برانچ طرف ته راځو چې دا هغې نوم دی ارګینیک کیمستري. ارګینیک کیمستري دوه ډیفینیشن دي دواړه به ستاسو په مخ کې ولیکم. د ټول نه اول د برانچ اف کیمستري the branch of chemistry that deal with the study of hydrocarbons. نوې ټکی تاسو مخ ته راغی وګورئ کې دی hydrocarbons. The branch of chemistry that deal with the study of hydrocarbons and their derivatives. Is called organic chemistry. یو ډیفینیشن دا شو لږ ایکسپلین کوم. What is organic chemistry? The branch of chemistry دا خو بار بار تاسو اورئ نو دې ایکسپلین کول ته حاجت نشته. The branch of chemistry that deal with the study of the chemistry هغه شاخ کم چې تعلق ساتي with the study of hydrocarbons. hydrocarbons ته یو شارټ ډیفینیشن تاسو ته لیکم. hydrocarbons څنګه چې تاسو ته نوم نه پته لګي لګو تاسو ګورئ hydro او carbons the compounds of hydrogen and carbon. hydrocarbons څه شي دي؟ هغه compounds کوم چې د hydrogen او د carbon نه جوړي نو هغه ته ویل کیږي hydrocarbon. فار ایگزامپل میثین یو compound دی چې فارموله لري CH4 میثین. So it is a hydrocarbon. Similarly, another hydrocarbon that is benzene, your bulk compound is C6H6. Its name is benzene. So it is also a hydrocarbon because it is made up of carbon and hydrogen. Then allow पर नोर सनी दी शामिल नहीं देता मुंगसन वो hydrocarbons. आग compound ची सिर्फ carbon element और सिर्फ hydrogen element पर मौजूदी. then allow पर नोर सनी नहीं देते वाले की hydrocarbons. No way. Organic chemistry such is there. The branch of chemistry, the chemistry हर गशाख. They deal with the study of hydrocarbon. ची पढ़े क्यों मुंगा hydrocarbon study को. पढ़े क्यों मुंगा hydrocarbon compound study को. कम चीज़ carbon और the hydrogen compound दिया गो पर study को. And their derivatives. Derivative मतलब इससे बनने वाली चीज़ें. कम चीज़ों चीज़ hydrocarbons ने जुड़ी के हाँ गो पर study को. लगा मिसाल के तौर पर मादल तक लिखा लेता सुगोरे glucose.
پدې کې هایدروجن کاربن هم شته، هایدروجن هم شته، خو دې نه علاوه پدې کې بل یو الیمنټ هم شامل دی اکسیجن. نو دا زموږ سره ډرایویټیو اف هایدروکاربن دی. نو په ارګینیک کیمستري کې موږ هایدروکاربن سټډي کوو او د هغې نه چې کوم څیزونه جوړ شي نو دا پکې سټډي کوو. نو دې برانچ اف کیمستري ته موږ سره وایو ارګینیک کیمستري. خو ما تاسو وایي چې ارګینیک کیمستري دوه ډیفینیشن دي، نو بل ډیفینیشن هم یې زده کوئ. دا ډیفینیشن لږ سمپل اسان دی، هغه یو خاص کې لینتي دی، خو خیر یې زده کوئ. وټ از ارګینیک کیمستري؟ نو ډیفینیشن دا شو د برانچ of chemistry that deal with the study of carbon and its compounds except CO, carbon monoxide, CO2, carbon dioxide, CO3, carbonates, HCO3, hydrogen carbonates and cyanide CN is called organic chemistry. The definition telego ke the branch of chemistry, the chemistry harasha that deal with the study of chipai ke munga study ko carbon یو ایلیمنٹ پکې ډېر زیات لازمي موجود دی په تمام ارګینیک کمپاوند کې، او هغه کوم ایلیمنٹ دی؟ هغه دی کاربن، د موسٹ امپورټنٹ کمپاوند اف ارګینیک کیمستري کاربن. ٹھیک شو؟ نو په دې کې موږ کاربن سټډي کوو اینڈ اټس کمپاوندز، او د کاربن نه چې کوم کمپاوند جوړ شوي هغه پکې هم سټډي کوو. ٹھیک ده؟ کاربن به پکې سټډي کوو او د کاربن نه چې کوم کمپاوند جوړ شوي، لکه مثال کے طور پر ما چې دا لیکلي دي میتین، بنزین یا ګلوکوز وغیرہ، دا هم د کاربن نه جوړ شوي کمپاوند دي. نو په دې کې موږ دا سټډي کوو، خو ایکسپټ علاوه د اوسو کمپاوند نه چې باید کاربن شته خو په ارګینیک کیمستري کې نه راځي. کم کمپاوند دي؟ کاربن مونو اکساید CO، کاربن ډای اکساید CO2، کاربونیټ CO3. کاربونیټ په خپله څه کمپاوند نه، خو د بل کمپاوند سره اټچ، لکه سوډیم کاربونیټ، میګنیشیم کاربونیټ. نو کاربونیټ ټیک ده، هایدروجن کاربونیټ ٹھیک ده، دا هم زموږ سره ارګینیک کیمستري کې نه راځي. بای کاربونیټ ورته هم وایي، هایدروجن کاربونیټ ورته هم وایي، اینډ سایناید CN، کاربن اینډ نایټروجن نه چې کوم کمپاوند جوړ شوی هغې ته موږ سایناید وایو. نو سایناید چې دا کمپاوندز نه علاوه څومره چې په دنیا کې نور کمپاوند موجود دي چې کاربن پکې شته، نو هغه به راځي په ارګینیک کیمستري کې. هغه کمپاوند ته به ارګینیک کمپاوندز وایي، خو دا کمپاوندز پکې نه دي شامل. ذهن کې یو سوال راځي ولې پکې دا کمپاوند نه دي شامل؟ په دې کې خو کاربن موجود دی. نو خبره یاد ساتئ چې د دې کمپاوند پراپرټیز کم چې دا 15 کمپاوند دي، دا د ارګینیک کمپاوند د پراپرټیز نه مکمل کمپلیټلی الټ دي. څنګه الټ دي؟ لکه مثال کے طور پر ارګینیک کمپاوندز چې کوم دي، ګلوکوز وغیرہ یا دا څیزونه، دا د لیوینګ لپاره انتهایی فایده مند دي، ډېر زیات ضروری دي. او دا ټول څیزونه چې ما څومره لیکلي دا یې کاربن مونوکساید، ډای اکساید، سایناید وغیرہ، دا ټول د لایف لپاره ضروري دي، بلکې دا الټه پوایزنس دي، زهریله دي، لایف ختمېدونکي څیزونه دي. بل یو خبره یاد ساتئ چې ارګینیک کمپاوند چې څومره هم دي، لکه میتین، بنزین وغیرہ یا پټرولیم مصنوعات چې څومره هم دي، هغه ټول اور اغستونکي کمپاوند دي، اور اخلي. او دا چې څومره هم کمپاوند دي، کاربن پکې خیر دی شته، خو دا ټول اور مړه کوونکي کمپاوند دي، اور مړه کوي. دغه شان نور هم څه خصوصیات دي چې دا کمپاوند د هغې سره بالکل میچنګ نه کوي د ارګینیک سره. نو دیئر فور دیز کمپاوندز آر ایلیمینیټډ فرام د لیسټ آف ارګینیک کمپاوندز. دا کمپاوند چې کوم دي د ارګینیک کمپاوند د لیسټ نه جدا شوي دي. ٹھیک ده؟ نو دا زموږ سره د ارګینیک کیمستري دویم ډیفینیشن یو پیری بیا وورئ. د برانچ اف کیمستري دیٹ ډیل وذ د سټډي اف کاربن اینڈ اټس کمپاوندز ایکسپټ CO، CO2، CO3، HCO3 and CN is called organic chemistry. نو دې برانچ ته موږ څه نوم وایو؟ ارګینیک کیمستري. ٹھیک ده؟ دریم نمبر برانچ طرف ته راځو.
दो ब्रांच मंगवी ऑनलाइन फिजिकल केमिस्ट्री द्वेम नंबर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री द्रेम नंबर शुरू को इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बची कम दे आगा शुरू को नंबर थर्ड इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री inorganic chemistry satoy no definition awalli ko be explain karo the branch of chemistry that deal with the study of all elements and compounds except hydrocarbons is called inorganic chemistry. The branch of chemistry that deal with the study of the chemistry हर गशाख चागा ताल्लुक साथी या बाकी मुझ स्टडी को all elements तमाम elements बाकी मुझ स्टडी को and compounds और दागे न जुड़शी compound except hydrocarbon the hydrocarbon न अलावा संग जुंग पर मख की definition की हुई च hydrocarbon द मुसर सतो आ compound जागा सिर्फ द hydrogen और द carbon न जुड़ी आखिर ता hydrocarbon वही नुपदी के उम्म द hydrocarbon न अलावा सुमर चुम नूर compounds और element मौजूद दी ताई पर बारे के बाकी मुझ स्टडी को न देता उम्म नुमा inorganic chemistry ठीक था अद्वैम definition हम लिखो संग चमुंद organic अगर लिख लो organic chemistry आगा और the branch of chemistry they deal with the study of all compounds all elements and compounds except carbon is called inorganic chemistry. The branch of chemistry definition तकरीबन सेम दी यो टकी पकड़े की डिफरेंस दे एक्सेप्ट कार्बन अलग एक्सेप्ट हाइड्रोकार्बन द कार्बन अलावा ची सुमरम एलिमेंट्स मु स्टडी को सुमरम कंपाउंड मु स्टडी को प दुनिया की तई पे बारे के मु स्टडी हासिल नो मतलब दा ची मु प इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कम दे आगा लिख गया दुनिया के टोटल एलिमेंट्स याद साथे ची 118 एलिमेंट्स तरह से पूरी डिस्कवर शी दे 118 कार्बन बदी के एलिमेंट दे खुदेले जुदा ब्रांच वेल वर करे जका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जुदा ब्रांच वेल वर करे जका ची तकरीबन ज्यादातर चीजों ची कम दी लगा मु फॉर एग्जांपल ह्यूमंस ची कम यू प्लांट्स ची कम दी लिविंग थिंग ची सुमर हम दी दीना अलावा नूर पर जरगाव दी चीजों ने जागा टोल ऑर्गेनिक की राजी मतलब अगर हाइड्रोजन और कार्बन में जोड़शी देयरफॉर अगले ची कम दे यो जुदा ब्रांच वर करे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर एग्जांपल सबले मिसाल दरकम कम स्टडी को द वाटर मुतालिक H2O नु बदी का हाइड्रोजन कार्बन निश्ता नु मतलब द इनऑर्गेनिक के मुंगा ची कम दे लिख गया ठीक शो द कशान फॉर एग्जांपल में लिख गया NaCl माल का सोडियम क्लोराइड दे पर बारे के मुंगा स्टडी को या दिस नूर दिस पर जरगाव कंपाउंड जिले पर बारे के मुंगा स्टडी को छिपाई के कार्बन और हाइड्रोजन निश्ता या कार्बन पे निश्ता नु मतलब द चिमुंगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टडी को तास्तो वेदी जी सदा सी कंपाउंड दिवस में तास्तो भी रिबल ब्रांच की छिपाई की कार्बन शिता कार्बन पे मौजूद दे वहाँ पर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की राजी कम कंपाउंड दी पे रिवाइज कुम तास्तो इनऑर्गेनिक compounds which contain carbon are
داسې انارګینیک کمپاوند چې پکې کاربن شته هغه کم دي نو هغه دا دي CO کاربن مونوکساید CO2 کاربن ډای اکساید CO3 کاربونیټس HCO3 hydrogen carbonates and CN cyanide دا دي سي 15 کمپاوند دي چې په دې کې کاربن شته خو بیا هم دا په انارګینیک کمپاوند یا په انارګینیک کیمستري کې موږ سټډي کوو ځکه چې د پراپرټیز د ارګینیک کمپاوند د پراپرټیز نه کمپلیټلی مختلف دي بدل دي څلورم نمبر برانچ طرف ته راځو څلورم نمبر برانچ ساس بک کې چې کوم لیکل دی هغه شان به شروع کو هغه دی انالیټیکل کیمستري انالیټیکل کیمستري انالیټیکل کیمستري ستو راځي چې هم ډیفاین کو واټ از انالیټیکل کیمستري شارټ ډیفینیشن لیکو the branch of chemistry that deal with the study of quantitative and qualitative analysis of a substance is called analytical chemistry. The branch of chemistry that deal with the study of quantitative and qualitative analysis of a substance is called analytical chemistry. دوه ټکي به ایکسپلین کولو ضرورت ته هغه کم دي quantitative وته د quantity نه quantity mean مقدار نو پدې کې موږ مقدار سټډي کوو and qualitative د quality نه وته معیار دا وایي څه ته راځي چې دا هم ایکسپلین کو د معیار نه مطلب دلته کې موږ قسم هم اغوستی شو قسم کم قسم سبسٹانس پکې دی انالیسس مطلب تجزیه کرنا معلوم کرنا آف سبسٹانس د یو سبسٹانس کله چې موږ د یو سبسٹانس مقدار معلومو ٹھیک شو او د هغې معیار معلومو چې کم سیز دی نو دې برانچ اف کیمستري ته موږ نوموو انالیټیکل کیمستري ډیر زیات یو ضروری برانچ دی د کیمستري خاص کر په نوی انډسټریل ایرا کې که موږ سوچ وکړو فار ایگزامپل یو دوايي جوړیږي یو میډیسن جوړیږي موږ د هغې بوتل راولو نو پای باندې لیکلي شاته چې کوم دی 5 ګرام پلانیشز 10 ګرام پلانیشز نو چې دا ګرامز مرام ځای لیکلي که نه نو مطلب دا چې دا د هغو په کوانټیټي کې لیکلی د هغو کوانټیټي معلومه کړې ده اینډ کوالټي او د هغې معیار یې پکې ورکړی چې 5 ګرام ډسپرین فار ایگزامپل 5 ګرام ډسپرول نو د هغې هغه قسم یې هم ورکړی چې کم معیار والا شیز په دې کې دی کم سټینډرډ والا شیز په دې کې موجود دی نو انالیټیکل کیمستري د کیمستري یو انتهایی ضروری او ډېر زیات امپورټنټ برانچ دی چې په دې کې موږ د هر شیز د دنیا ایون د هر یو چیز فار ایگزامپل یو کولډ ډرنک دی یو بوتل دی ٹھیک شو پیپسی یا کوکا کولا موږ رالو همیشه لپاره موږ رالو د هغې ټیسټ به هم دغه شانتي د هغې رنګ به هم دغه شانتي ولې ځکه چې په هغې کې هلته کې یو انالیټیکل کیمسټري والا هغو ته ناست هغه د هغو کوانټیټي چیک کوي هغه د هغو کوالټي چیک کوي د هغې معیار چېرته هم خرابېدو ته نه پرېږدي هغه قسم چیز پکې غورځوي په هغې کې ذره بر فرق په هغې کې نه راځي ٹھیک شو کوالټي هم د هغو هغه شانتي او کوانټیټي هم هغه ګرامه چیني پکې غورځوي نو مطلب دا چې په دې کې هېڅ قسمه چینج نه راځي نو انالیټیکل کیمسټري د دنیا په هر یو څیز کې موجود دي که هغه د سیمنټو کارخانه ده که هغه د شیشې جوړولو کارخانه ده که هغه سره جوړولو کارخانه ده که هغه دوايانې جوړوي او که هغه د کولډ ډرنکس بوتل وغیره د خوراک څه میټیریل جوړوي نو په هر یو کې به انالیټیکل کیمسټري والا کس لازمي ناسي چې هغه د هغه شیز کوانټیټي چیک کوي چې آیا په دې کې مقدار څومره دی د پلانیسس او د هغې کوالټي به چیک کوي معیار به چیک کوي ٹھیک ده نو دې برانچ اف کیمستري ته موږ څه نوموو انالیټیکل کیمستري د دې یو بل ډیفینیشن هم تاسو ته لیکم آسان what is analytical chemistry the branch
of chemistry that deal with the kind and quantity of a substance is called analytical chemistry. Definition तकरीबन सेम दी योटा की दो की चेंज रागली. The branch of chemistry, the chemistry हर अगर शाख that deal with the study of, that deal with डायरेक्ट मुंगम दिस अच्छी पाएगी मुंग स्टडी को kind किस्म कम टाइप ऑफ मटेरियल भी मौजूद है and quantity तासु ऑलरेडी हुई चे मकदार सोने मकदार पे की मौजूद है. Now that deal with the kind and quantity of a substance is called analytical chemistry. The chemistry ये उदासी शाख चिपाई के मंगा दे substance kind चिक्को चिक्कम kind पे की मौजूद है कम किस्म मौजूद है उदासी quantity पे की चिक्को. Now दे branch of chemistry तमंगा नुमा analytical chemistry. ठीक ना. राजू पिंजम नंबर branch तरफ था. Abdul Isha, stop book. है ना. पिंजम नंबर branch पे सबा न